بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث مالک ابن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دا حدیث یو لحاظ سره مفصل دی د واقع د معراج د پرخ، لیکن دې کې د اسراء تفصیلات نشته ده. اصل دارا چې بعض صحابه کرام د حدیث یو ټوکړه نقل کی او بعض نورې بلند نقل کی. محدثین یو ځای کې دواړه جمع کوي په دې باندې چې سړی پوه شي چې پوره واقعه سره. دې سلسله کې د امام مسلم رحمت الله تعالی علیه کتاب افضل دی چې هغه یو قسم احادیث یو مضمون والا احادیث ټول یو ځای ذکر کوي. د هغې فایده دا وي چې انسان ته د حدیث ټول متون مخې ته شي، نتیجې ته لږ زر ورسېږي. او دغه وجه ده چې بعض علما بالخصوص د سپین، اندلس، قسطنطنیه او د هغه علاقو علما هغې صحیح مسلم لا فوقیت ورکوي د امام بخاری په صحیح باندې. حدیث د مالک بن صعصع کې دا راځي چې قال النبی صلی الله علیه وسلم بینانا عند البیت بین النائم والیقظان. زه بیت الله خوا کې وم، بعض احادیثو کې راځي زه حتیم کې وم. حتیم د بیت الله هغه حصه ده چې هغه غیر آباد ده، آباد نه ده. خلک چې کله حج کوي، طواف کوي، عمره کوي، نو د هغې نه غیر چاپیر پوره ګرځي. بعضې خلقو له پرېږدي هغې دې لپاره چې پکې دننه مونځ وکړي. حتیم کې چې څوک مونځ وکړي نو گویا کې حدیث کې راځي د کعبه کې دننه مونځ وکړو. دلته دا بحث کوي محدثین چې آیا کعبه کې دننه مونځ کول افضل دي؟ نو جواب دا دی چې نه، افضل نه دی. موقع ملاویږي نو بس یو سعادت دی، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ژوند کې یو ځل کعبه کې دننه مونځ کړی، خو افضل نه دی. افضل وی نه بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول منځونه کعبه کې دننه کول. زمونږ خلک د مسلې په نوعیت نه پوهېږي، نه هلته جګړه جوړه کړي. کو دی که په حتیم کې مونځ بس یو نیکي ده، تا ده الله حاصله کړی او شرف دی الله حاصل کړه، پاتې شو اجر ناجر د نور مسجد حرام همره ملاویږي. بس که سړی زمزم کوي خوا کې او که صفا مروه کې او که مقام په خوا کې او که بره برنډه کې او که ښکته خو چې د حرم حدود دي نو تا ته د مونځ اجر پوره ملاویږي. هغه ځای ته حتیم ختم په دې وجه وي چې چونکې دغه مقام کې ګناهونه رجولی شي، معاف کولی شي، ځکه ورته حتیم وایي. ابراهیم علیه السلام چې کومه کعبه جوړه کړې وه، حتیم په کې شامل و، داخل و پکې. د دې ځان له یو مستقل تاریخ دی. بیا کعبه به هر کال نوړېده، وجه دا وه چې دا د غرونو منځ کې وه، نشیب کې وه، ډېر ډونګي ځای کې وه. باران چې به کله وشو نو اطرافو نه به باران راغی او کعبه به نړوله. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا قریشو جوړه کړې وه. خو هغې چې به کله کعبه جوړوله نو حلالې پیسې به یې پکې لګولې، حرام به یې نه لګولې. او دا اعلان به یې کو چې کعبه جوړو، خو دې کې د بدکارۍ باندې ګټلې شوې پیسې نه وي، په سود په جوارۍ ګټلې شوې پیسې دې نه وي. زمونږ خلک دا څیزونه نه ګوري، بس یا مشرکان ورته وایي نه منل.
نن بې شمېره مشرکان دي او خیراتونه او زکاتونه ورکوي. مشرک او کافر کې فرق دی. کافر الله نه مني، مشرک الله مني، پیژني نه. نور ورسره شریکان کوي، د برخې خاوندان کوي. په کم کال چې هغې کعبه جوړل نو پیسې کمې وې، ټوله کعبه پې نه آبادې ده، نو دا موجوده حصه یې آباده کړه او نور یې پرېښوده چې بیا کله پیسې وشي دا به آباده کړو. خو دا آبادۍ خو مسله دا ده چې کومه دې وکړه بس هغه دې وکړه، نور نه کېږي بیا چېرته. دا پخوانه دا مسله ده، څه فطري غوندې مسله ده چې آبادۍ کم کار دی کوه، په وخت کې دې وکړه خو ټیک ده، او که په وخت دی ونه که نه بیا چرې نه کېږي. همدغه شی را روانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر زمانې پورې. رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت نه وروستو مکه فتح کړه او بیا حج وکړو. نو سید عایشه ته یې فرمایل زما زړه غواړي چې یو خو د کعبې دا دروازه ځمکې پورې راورسوم، دا مې زړه غواړي. ځکه زما د نیکه د ابراهیم علیه السلام د کعبې دروازه ځمکه باندې وه. زړه مې دویمه دام غواړي چې بل طرف ته هم یو دروازه جوړه کړم چې خلک په یو دروازه راوځي او په بله دروازه وځي. او زړه مې دا هم غواړي چې دا حتیم دې کې شامل کړم. خو ولې نه شاملوم؟ دا کار ولې نه کوم؟ دا په دې وجه باندې نه کوم چې که دا وکړمه نو ستا دا کم نوي نوي مسلمانان د قریشو چې راځي دا متنفر شي، نفرت به پیدا شي چې زمونږ د پلار او د نیکه ټولې نښې نښانې ماتې کړه، روکې کړه. چونکې دوی د اسلام نه برګشته وشي نو دا زه نه نړوم. اصل مقصد د خانه کعبې نه طواف دی، نه خو هسې هم کېږي که نه، یعنې خلک حتیم کې خو نه راځي، حتیم نه بار بار ګرځي. دا کم خلک چې ډېر شدت پسند دي نو د حدیث کې د هغې دپاره څه تعلیم شته دی. د دین په مسایلو کې لږ لچک نه کار اخلي، نرمۍ مظاهره دی کوي، د دې دپاره چې سړی د اصل دین نه ونه تښتي. نو دا دغه ځای دی ته حتیم وایي. د حتیم دوه دروازې دي، په یو خلک ننوځي په بل راوځي. تر اوسه هغه پروت دی هغه شان. حجاج بن یوسف زمانه کې عبدالله ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دې کې ترمیم وکړه، حجاج ونړوله. بیا حجاج بیا کعبه آباده کړه. هغې نه وروسته بیا آبادېده روانېده آبادېده روانېده. بیا دا فیصله وکړله حکومتونو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې څنګه کعبه وه بس هغه شانتې به وي. ځکه هر سړی راځي او کعبه باندې ثواب ګټل غواړي چې زما آبادې دي، بل وي زما آبادې دي. دا خو هر څوک غواړي که دلته نږدې یو کلی دی کې یو محراب جوړېده، روغ رمټ جومات و، هغه محراب یې ونړو او په هغې یو محراب یې دومره خرچه وکړه چې دومره خرچه په ټول جومات نه وشوه. دا مثال دی د جهالت. یعنې د هر چا دا کوشش وي چې زه دې دلته کې کعبه جوړه کړم، ځکه خلک مالدار دی. په دې وجه علماو د هغې بنده شو که چې نه بس دا که ټیک ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم د حکمت او دانایۍ نمونه موږ ته پرېښی دا ټیک ده. دا خو هر سړی به کوشش کوي هېڅ بې سبه کعبه نه ړوي. نو بهر کیف دغه ځای دې ته حتیم وایي. بعضې احادیثو کې راځي کنت فی الحتیم، ته حتیم کې وم. نو سړی چې ملاست وي کله سپلی نه وي پخپو کیړی وباسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حتیم کې ملاست نو ستا څه خیال دی هغه پیدار پخپو وي؟ نه. نو بیا دا کیسې مه کوه خلکو سره او نظمونه هم مه جوړوه چې کله بوته ځان سره که نه بری بوته نو ورته وایي چې جانانه د پیزار سره راځه. څه جاهل شاعران دي. دا ثابتول دا غواړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم افضل دی د سیدنا موسی علیه السلام نه.
مونږ وایو زمون پیغمبر د ټولو انبیاو نه افضل دی. خدا سے مثال به نه ورکوي چې پی کې یو ته کمزور او ذلیل کې. تاسو وایي خلک دا وایي موسی علیه السلام ته ویلي چې فخلعن علیک، ته خپل پیزار وباسه، او رسول الله ته ویل پیزار سره راځه. دا تعریف نه، دا کفر دی. د پیغمبر داسې تعریف مه کوه چې بل پیغمبر هغه ته نیچ کې لاندې کې ورته. افضلیت ځان له یو څیز دی. تاله دا حق چا درکړی چې ته دا مقابلې کې. نو زه د بیت الله سره هم څو دو ماسه ویښ وم، ته پرکاله وایي ذکر یې وکړه د دوو کسانو. فاوتیتو بطستن، دې ډېر اختصار دی ابتدا کې. اوتیتو بطستن، مال راوړی شي او تشتري، یو پلیټ راوړی شو من ذهبن د سرو زرو، ملیا حکمتن و ایمانن. دا مخکې حدیث کې ویلي ټول چې هغه ډک کړی شی د حکمت او د ایمان نه. فشق من النحر الى مراق الوطن، نو د نحر نه د مرۍ نه تر خېټې پورې نیمې پورې زما خېټه وسپړلی شوه. ثم غسل البطن، بیا خېټه ووینځلی شوه بماء زمزم، د زمزم په اوبو. موږ د هغې ذکر کړو شق صدر. دا شق صدر د انشراح صدر دپاره و چې سینه کې هغه قوتونه پیدا شي کوم چې د الله د ملاقات دپاره ضروري دی. په دې موږ په دې نه پوهېږو چې موږ انبیا نه یو، نبي په دې باندې پوهېږي. دا ضروري نه چې موږ د پیغمبر په هره خبره پوه شو. بېشک انسان دی، لیکن د هغه یو درجه دا هم ده چې نبي دی. نو نبي چې په کومو څیزونو پوهېږي یا کوم څیزونه هغه سره کېږي، هغه د نبوت په لحاظ عام انسانانو سره نه کېږي. هغه ډک کړی شوه د حکمت او د ایمان نه. اوتیتو بدابتن، او مال یو زناور راوستی شو. دا بهر هغه څیز ته وایي چې په ځمکه ګرځي. کل ما یدب علی الارض، په ځمکه چې څه شی ګرځي هغه ته دابه وایي. د ځای مطابق معنی وکړئ. دلته کې دابې نه مراد زناور دی، څلورو خپو والا. ابیضا، هغه تک سپینو، دون البغل، د قچرې نه ښکته وفوق الحمار، او د خر نه پورته، یا د خر نه لږ دنګ او د قچرې نه لږ ښکته. هغې ته څه وایي؟ البراق. دا چا لیدلی دی؟ د شپې وخت دی، صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی دی. هغې سورلي کړې ده. براق ورته په دې وجه وایي چې برق رفتار دی. مونږ ویلی شو چې د بجلی په رفتار تو ځکه ورته براق وایي، یعنې د بجلی سورلي ده، بل چا خو نه یې لیده. او په هیڅ حدیث کې دا نه یې لیکلي چې مخې د ښځې و. دا دې امت کې امتیان ملعون دي، براق النبي جوړ کړي، دا دې ورته لیکلي وي براق النبي، شکل یې د ښځې جوړ کړي، مخې د ښځې دی. عجیبه خلک دی. په پیغمبر به نور دروغ څنګه خلک تړي. مونږ چې واړو پخوانو خلقو به دا برکت دپاره په کور کې ځوړندول، کوڅه کې به خرڅېدل او ځوړند به یې کړل. حدیث کې ورسره دومره راځي چې د هغه قدم ډېر زیات و. کوم ځای چې به د هغه نظر لګېده نه به د هغه قدم و. یعنې مونږ دا شین اسمان وینو لاندې، نو دا د هغه یو قدم و. نو برق رفتار دی بس. نور حدیث کې خدا نشته دی چې هغه شکل د هغه د ښځې و داسې و داسې و. حدیث کې صرف دا چې د خر نه دنګ و او د قچر نه لږ چیت و، تیز رفتار دی. درې خبرې دي په حدیث کې. هغه دی نه خلکو ډرامې جوړې کړي زموږ پیغمبر پسې چې د دې څاروي چې کوم دی هغه د ښځو په شان دي، او نعوذ بالله پیغمبر ته غلط نسبتونه هغه وخت نه شروع کړل. دا مسلمانان کوي، نالایق دین نه خبر نه دي، غلط نسبتونه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. اوس هم شاید ډېرو کورونو کې براق النبي پروت به وي. فانطلقت مع جبریل، دې کې هم ډېر شي خبرې پرې خو یې نورې. زه جبریل سره لړم حتی اتینا السماء الدنیا، تر دې پورې چې مونږه نږدې اسمان ته ورسېدو.
دا ورپسې یو صفحه تقریبا هغه زړه خبره ده کوم چې مخکې ویلو چې لومبي اسمان ته لړو نو ویلی شو دا څوک دی جبریل ویل جبریل ویلی شو من معک تا سره څوک دی هغه محمد دی صلی الله علیه وسلم نو بیا تپوس وکړی شو ارسل الیه آیا دته لیږل کړی شو قال نعم هغه وی او قیل مرحبا به ولنعم المجیء جاء هغه ویل په خیر په خیر په خیر رالی او ډېر ښه راتلل دي ستاسو لومبي اسمان کې هم داسې و دویم کې هم داسې و دریم کې هم داسې و البته دې کې څه تفصیل ذکر کړي دا صفحه چې ختمېږي د دې په آخر کې فاتحت علی موسی پورې د هر نبی تذکره ده الفاظ مکه دي ځکه ما پرېښودل خو لومبني اسمان کې دا تفصیل دی چې لومبني اسمان کې سیدنا آدم ولیدو اصلا الیک سلیک شي نورې خبرې نه شي دې کې تفصیل نشته په دویم اسمان کې عیسی علیه السلام لیدل په دریم اسمان کې دوه انبیا لیدل دي یحیی او یوسف علیهم السلام څلورم کې ادریس علیه السلام لیدل دي پنځم کې هارون علیه السلام لیدل دي شپږم کې موسی علیه السلام لیدل دي اوم کې ابراهیم علیه السلام لیدل دي اته انبیا لیدل دي هلته کې په یو اسمان کې دوه او په نورو کې یو زمونږ د استاد قاضي شمس الدین رحمت الله تعالی علیه د ګجراله هغه ودا صحیح بخاری چې کله پڑھاوله طلباء ته یاد کړل اعیاهما ولیکه ځان ته اعیاهما نو بیا یې پوهه کړل چې لومبني الف نه څوک مراد دی آدم د عین نه مراد دی عیسی د یې نه مراد دی یحیی او یوسف او بیا د الف نه مراد ادریس دی دې طریقه باندې یعنی اسمانونو کې چې کوم انبیا وو د هغې د نومونو یو حرف راغستی لومبنی او د هغې نه یو وړه جمله جوړه کړه اعیاهما ابرز یو کس تقریر کو نو هغه وی چې دا مولانا حسین علی رحمه الله الفاظ دي خیال مې نه دی مولانا حسین علی رحمه الله چې نه بیا وا د نور شاګردانو ته معلوم وي دا هغه نه دي قاضي شمس الدین رحمه الله الفاظ دي دا کتابونو کې هم لیکلي او موږ دا هغه نه اورېدلي هم دي نو شپږم اسمان کې موسی علیه السلام دی موسی علیہ السلام فاتحت علی موسی زرالم موسی تا فسلمت علیہ ناغت میں السلام علیکم وی مسئلہ دا ثابت شو چې د بار نه کم سړی راځي نا سلام کوي کاړو کې راغل ویل ناغه ویل مرحبا بک من اخ و نبی زما رورا په خیر را لې او ته نبی هم فلما جاوزت وکا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا غنا خوشم ناغه جوړل خفشو فقیل ما ابکاک ناغه ته ویل شو له جاړي فقال یا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنه من امتی افضل مما يدخل من امتی ته یو نبی سوچ ته وګورګ د لوی خلق سوچ همیشه ډېر لوی دا وړو خلق سوچ ډېر لوی ربا هذا الغلام الذي غلام لکته وي هذا الغلام الذي دا خلق دی بعث بعدي زمان رستو دی لګل شوی دی يدخل الجنه من امته جنت ته داخليږي د امتنا افضل مما يدخل من امتي چې کوم کسان د جنتیان داخليږي داغه غوړه دي داغه چانا چې و داخليږي زما د امتنا علم ورکړی شوی والله دیتا سیدنا ابوبکر صدیق داخلی سیدنا عمر به داخلی دا د امتیان دي دا هغه د زړه حسرت دی چې زما امتیان ولې دومره افضل ندي جنت ته تلونکي څومره چې د کشر الک د کشر نبی امتیان افضل دي وغوره دي خدا خدا الله فضل دی بس ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء یعنی په دې نه خفا حسد کې نه دی خفا په دې باندې چې زما امت کې څوک داسې نو افضل دے کے یو فداغ بڑا اپن دیکھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام وی والد پدے گی اور بل طرف تا پدے کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضلیت دیکھ
چې څومره افضل نبی دی ولې الله ولا مرګري څوک ورکړي دي افضل ان رواسو نو تاسو نایبوی چې ټول نه بدترین مخلوق ابو بکر او عمر دی رضی الله عنهما کنځلې ورته گئی الله د انبیاء او د خلینا د دې امت حیثیت خیخ او په دې کې زما استاد پانم دا هدایت ته چې موږ واړه خلق نه یو دا جدا چې موږ په خپل بد او عقیدو او بد عملونو باندې خپل حیثیت غرضول ورنه دا پټولو امتونو کې افضل امت دا غوره امت ده کنتم خیر امه خو زمونږ چې کومه ذمہ داری دا پاتې شوې ده اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله د خلکو د خدمت لپاره وباسلې شوي د خلکو خدمت وکوي د نیکۍ حکم کوي د بدۍ نه ومنې کوي په خپله هم په الله ایمان لري نو د هغې یو حسرت دی جړه په دې باندې ده مقابله د انبیاءو په کورنۍ کې پسې په دې باندې چې زما امت غوره دی او ډېر دی افضل دی که نه ستا هغه دی فاتین السماء السابعه نو بیا موږ اوم اسمان ته رالو قیل من هذا ما ته وویلی شو من هذا څوک یې وویلی شو جبریل ویل جبریل یم بیا تپوس کو څوک دي در سره هغه ویل محمد دی صلی الله علیه وسلم نو بیا تپوس کو آیا د پسې لیږلی شو هغه وی مرحبا به ولنعم المجیء ما جاء فاتیت علی ابراهیم بره ټول نمخ کې رستو خپل نکلیدلی سیدنا ابراهیم آیاهما کې آخر کې الف ده که نه ابراهیم مراد ده فسلمت علیه نو ما هغه ته سلام وکړو فقال مرحبا بک من ابن و نبی نو هغه راته وفرمایل په خیر رالیغ من ابن و نبی ته زما زوی همې او نبی همې د الله زوی دا مطلب چې د ابراهیم علیه السلام یو ښځه ده قنطوره څوک پکې نوم نه لیکي توی لیکي قطوره د هغې زوی مدین دی یو ښځه د هغه ساره ده او بله حاجر ده نو د یو اولاد د اسماعیل او د بل اولاد د اسحاق د اسحاق علیه السلام زوی د یعقوب او یعقوب علیه السلام زوی د یوسف او داسې د بني اسرائیلو سلسله د دغه ځای نه شروع شوې ده د یعقوب علیه السلام اولاد ته بني اسرائیل وي ځکه د یعقوب نوم اسرائیل ده لقب د هغه اسرائیل دی د اسحاق علیه السلام چې کوم اولاد دی نو هغې ته بني اسرائیل وي بیا د اسماعیل علیه السلام نسل کې څوک نبی نشته دی ما سوا د سیدنا محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم و دې چې ورته ابن وي نه ورته په دې وجه وي نوسی دی نوسی یې کړ وسی وروسته اولاد دی بس نوسی ورته ځکه ویلی شي د دې نه وروسته څه وشو نابسار نه ووایه فرفع علی البیت نخ اقول قولی هذا